قسم می دی په خدای که چته علی قوم په حیثیت مسلمان په حیثیت قام د علی عالم په حیثیت عالم او د قران او د حدیثو پرانا کې او د علی قوم مشرانو د مشرۍ پرانا کې د مشرۍ پروخ کې دی نظام تک سوچ وکا نو معنا به زیات باغیان د دې علی مولا به معنا مخ کې باغی د دې با قامی جرګمارو مخ کې باغی د دې با سپینګرهم د معنا مخ کې باغی خو افسوس داره څوک د خان په مینا مس څوک د دولت په مینا مس څوک د جوارو په مینا بس څوک د ډلې او جنبینا مجبوره څوک قرباني نه ورکول وجنا ځان منی صادره چولې روزي کته کړی دي ظلم هم برداشت کوي جبر هم برداشت کوي په ځان هم برداشت کوي په قام هم برداشت کوي یو داسې معاشره کیو چې د غریب د کونډې د یتیم او د کمزوري او د لاچاره د بې بسه د اواز څوک نشتی د هغه د ډاډ څوک نشتی هغه د پاره د لارې وقفو څوک نشتی هغه سره د تعاون څوک نشتی بلکې الټه ورته وایي تا کې څه خاره خو چې ته بیارې ته نه تلې او تیلوس ته نه تلې د دې وجنه د دې نظام وجنه تحریک انقلاب بنیادی طور منی دا د ډلې او جنبې کې پسه هو قوم خپل راوکل غواړي دینه یو قوم جوړول غواړي د دې علی په خاوره د لاچار او د بې بسو اواز جوړول غواړي د تانا او پټوال خانه کې د مظلوم د دوی د ظلم نه خلاصول غواړي او دغه د پاره کلی په کلی غر په غر کوزه په کوزه منګه ګرځو که یخ وی که ګرمي وي که واوره وي که باران وي که غرمه وي او که سوره وي منګ سره روپۍ وي که نه وي که پیاده وي که ګاډي کې وي په سر دړ وي او که تبه وي قسم په خدای منګ نه ویو منګه ګرځو د دې وجنه چې دلته امن راشي دلته خوشحالي راشي غریب منی سوکالی راشي بیوسطه امید پیدا شي لاچاره دلته ډاډ عمومي یتیم یسیر او کونډه دلته ځان بېسره او بیاسرې ونه ګڼي او هغوی دا امید ولا منګه ورکو چې ها د علی په خاوره انقلابیان موجود دي چې هغه به د عدل اواز کوي هغه به د امن اواز کوي هغه به د انصاف اواز کوي هغه به د جابر هغه به د زورور ښکرې ماتوي هغه به جابر ته غرغ ونې ودرېږي او الحمدلله ډېر حده پورې موږ په دې کې کامیاب یو او موږ بې لښکره او بې ټوپکه د دې ظالمانو د جابرانو ښکرې انشاءالله ماتې کړي او ماتو به ټول قام به دا وایو ښه پر امنه طریقې سره ښه عزت سره ښه ابرو سره ښه بردبارۍ سره ښه سیاسي تقاضو منی ښه د پیغمبر په طریقې منی ښه د الله د حکم د قرآن د حکم مطابق موږ د ظالم خلاف ولاړ یو الظالم دا خو واړه واړه خانان دي که فرعون هم نن پیدا شي بیا به هم هر انقلابي د نعیم شاهین غوندې ولاړ یو انشاءالله ډلې به ماتوي یو قدم یو اواز انقلاب